اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورة طه د موسی علیه السلام واقعه شروع ده. کله چې موسی علیه السلام د کوی تور نه راغی نو ګوري چې د قوم عبادت سخیته شروع کړي دي. هارون علیه السلام ته موسی علیه السلام سخت غوسه شو، د ګیری وختانو او د سر د وختانو نه ونیو راخکوي. ولی زمانه بعد په دې باندې تا سختی ونکړه. هارون علیه السلام په جواب کې ورته ویل یا ابن ام اې د مور زویا، مور بیبي ورته ځکه یاده که چې شفقت ور باندې وکړي. ورته ویل لا تأخذ بلحیتي منی سما د ګیرې نه ولا برأسي او نه د سر د ویښتانو نه. زه په دې باندې یریدم که ما دې ته سختي کړې وې دې به دو ډلې شوې وې، قتل عام به شوې وې. تا به بیا ویل چې ولې تا ما ته انتظار نه کولو. کله چې هارون علیه السلام نه فارغ شو، موسی علیہ السلام سامری ته مخ واړو. قال نو ویل موسی علیہ السلام سامری ته فما خطبک فما شأنک، سو شانستا یا سامری یو ای سامری، سبا شو چې تا دا کار وکړو دا قوم دې غر کو تبا دې کو. قال نو ویل سامری په جواب کې بصرت معنا رأیت ولید الماء بما پاس لم یبصروا ای لم یروا چې لیدل نو کړي دي خلقو. کله چې جبریل علیه السلام دا فرعون دی غرق ته برابرولو دی بحر ته، د جبریل علیه السلام اس مخ کې او د فرعون اس شاته. د سامری چې وکتل د جبریل علیه السلام دا اس چې خپه اوچته کړي نو دا ځای شین کیږي. نو دی وویل چې یاره دا کمالي شی دی. دې نه یې خاوره راواغسته، هغه خاوره یې په دې سخي کې واچوله. دا چې کوم مصنوعي سخی جوړ کړی و د سامري، نو هغې له اوازونه و بیا هغې ته اشاره ده په دې آیات کې. وی بصرتو ای رأیتو لیدل کول ما یعنی ولیدل ما بما پاس لم یبصرو مانا لم یرو چې لیدل نو کړي د خلکو به په هغې باندې. فقبضتو پس راوامې غسته. سامري وی قبضتن یو قبضه یو موټی خاوره من اثر الرسول تقدیر لګوه من قدم فرس الرسول د قدم د اس د رالیږلي شوي رسول چې جبریل علیه السلام د هغې د قدم د لاندې نه ما یو موټی خاوره راواغسته وی. فنبذتها پس وامې چوله هادې خاورې لره په دې سخي کې. نو سامري وکذلک همدغه رنګې سولت منه زینت ښایسته کړی لی ما لره نفسي نفس زما چې توحید مې پرېښودو دا ما ته نفس ښایسته کړی وویل. اوس ورته موسی علیه السلام جواب ورکړي، د سامري خبرې ختم شي. قال نو ویل موسی علیه السلام دې سامري ته فاذهب لاړ شه سامري فإن لك پس یقینا تا لره فی الحیات په ژوند په دنیا کې ما دمت حیا تر څو چې ژوند دی په دنیا کې ان تقوله دا چې ته وایې به ان تقوله دا چې ته وایې به دا ستا سزا شو. ورته چا ته به وایې چې څوک در سره کینی داسې به ورته وایي لا مساسه مه لګېږه په ما باندې، لا مساسه مه لګېږه. نو موسی علیه السلام دعا وکړه چې الهه دا پمن کې دی پمن شو. خیره ورته وکړه الهه داسې ګنده کې چې خلق ورته بیا وایي چې ما ته مه نږدې کېږه پمن بوی به ترې ختلو. نو لا مساسه مانا دا به خلقو ته وایي چې مه لګېږه ما سره، لا تقربني مه نږدې کېږئ ما لره. وإن لك موسی علیہ السلام ورته ان لك یقینا تعالی یا سامریو اے سامری موعدا یو وعده ده د قیامت لعذابک د پاره د عذاب ستا لن تخلفه هرگز رست بنکړې شي، لن تخلفه هرگز برست نکړې شي. وانظر ګورم الی الهک هغه جعلی معبود خدای خپل لره چې تا ځان نه جوړ کړی و، الذي هغه ظلته چې همیشه وې ته علیه په هغې باندې عاکفا عبادت کوونکې. لنحرقنه خامخا په تاکید سوځو به موږ د لره په اور باندې، لنحرقنه خامخا په تاکید سوځو به موږ د لره په اور باندې. ثم بیا لننسفنه خامخا به وشیندو موږ د لره د سخي لره فی الیم په بحر کې نصفا مانا په شیندلو سره. درې مخامخ یې هغه سخي ونیولو زره زره یې کو ویې شیندلو.
او دې ته وښودله چې دا ګوره دا ستاسو خدای نه دی. انما یقینا خبره دا ده الهکم اله چې ستاسو چې دی الله دی داس خې نه دی. ګورې الذي دا الله هغه ذات دی لا اله چې نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو همدغه الله دی. وسع فراخ دی کل شیء په هر شي باندې علما د جهت د علمنا. كذلك هم دغرنگ رب کریم فرمائی نقص بیانو منگا علیک پتابانی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من انبائی دا اخباراتنا ما آغا قد سبق چی مخ کی تیر شوی دی وقد او پتحقی سراتینا کراغلی تالرا من لدنا دا جانب زمونگنا ذکرن پند و نصیحت چی قرآن کریم دی. رب کریم فرمائی من اعرضا هغسوک اعرض چې اعراض کی عنه عن القرآن د قرآن نه یعنی مخې واړولو قرآن نه عمل نه کوي په آیاتونو د قرآن باندې یعنی فلم یؤمن ایمان نه وروړي به په د قرآن کریم باندې ولم یعمل بما فيه او عمل نه کوي په دې کې چې سړي په د قرآن کې نو من هغه څوک اعراض چې اعراض کی عنه عن القرآن د قرآن کریم نه فإنه پس یقینا دا انسان چې د يحملو باری به دا انسان یوم القیامت پورز د قیامت وزرن منا حملا ثقيلا بار درون د گناهونو نا من الاثم د گناهونو وزرن حملا ثقيلا من الاثم بار درون د گناهونو نا خالدین همیشه بوی دی فیها پا دا غازاب کی وسا دیر بد دی لهم دی لرا یوم القیامت پورز د قیامت حملا د جهات د بارونو نا حملا د جهات د بارولونا اس شری چې گناهونه دي یعنی اولګو دغه ست تقدیر بئس ما حملوا على انفسهم بد هغه چې دی باری په نفسونو خپل باندې من الاثم د ګناه اس شری کفرا بالقران چې کفر دی په قران کریم باندې دا کافران. بئس ما حملوا على انفسهم من الاثم بد هغه چې باری دی په نفسونو خپل باندې د ګناهونو نه څه شی دی کفرم بالقران چې کفر دی په قران کریم باندې یوم په غورز باندې ينفخو چې پکړې شي په سوري پشپېلې کې چې دوی مشپېلې ده ونحشر المجرمين معنا نجمع المجرمين جرا جمع بكم المجرمين مراد المشركين مشرکان لرا یوم اذن په غورز باندې زرقا معنا شنسترګي او تورمخي دا ټول جمع کومونګه والزرقه هي الخضره شنواله ته ویل کیږي شنسترګي او تورمخي بوي يتخافتون سره پټ پټ خبرې بکې د يرینا يتخافتون سره پټ پټ خبرې بکې د يرینا يقول بعضهم لبعض وای به بعضو لرا بينهم پمنس خپل کې الا بستم ما لبستم درنګ نه تیر کړي تاسو وخت نه تیر کړي تاسو په قبرونو کې یا په دنیا کې یو بل ته وای الا 10 مجلس ورځې تاسو تیر کړی دي دا قمقل به دا خبرې کوي څوک چې قمقلي د قیامت سختی چې وګوري نو دا قبر سختی به ورته د دنیا دا موده ورته سم لس ورځې ښکاره شي. نحنو مونږه رب کریم فرمای اعلم علم لرو بما پاغه سيقولون چې دی وای اذ پاغه وقت یقولو چې وای به امثلهم منا او خيار د دینه ذی عقل خوند عقل والا افضل د دینه طریقه د جهات د لارې هغه بسویا الا بستما درنګ نه تیر کړي تاسو په قبرونو کې یا په دنیا کې وخت مونږ نه تیر کړي الا مگر یوم یورز بل ذکر راځي الا ساعه من النهار یو ساعت مو تیر کړي دي. ويسألونك عن الجبال تپوس کې تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بار د غرونو کې د بنو ثقيف د قبيله بنو ثقيف یو کسو هغه ویل چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته چې دا دنیا ختميږي دا غرونه به چرته لاړ شي دې سره به چل کیږي. جواب ويسألونك تپوس کې تانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الجبال په بار د غرونو جواب ورته ورکا فقلت پستورت وای ينسفها تار پتار بکی دی غرون لرا ينسفها تار پتار بکی دی غرون لرا یعنی وابلو زی د بیخ نه بیو باسی بریتا ربی رب زمان نصفا منا تار پتار کولو سرا پا الوزولو سرا زرا کولو سرا ارسب ختم کی فیذرها ای فیترکها پریک بدی دی ازمکی لرا قان یو ڈاک رب کریم فرمای فیذرها منا فیترکها پس پریک بدی دزمکی لرقان یو ډاک صفا ډاک بای مستویاً برابر اوچ کلک
هغه سر کې چې ور باندې سکی خود راشي دی بل سر نه بخکاری ورته داسې سفارت به کریم فرمای لا ترى نو ګوري تو فيها پدې ډاک کې پدې ځمکه کې عوجن سکوګواله یعنی کنده خړب پکې نوي ولا امتن معنا ارتفاعا او نجګواله او چتواله به هم نوي پکې هوار به يومئذ پدغ ورځ باندې يتبعون تابعداري بکي خلق الداعيه صوت الداعيه आवाज د داعي لره چې اسرافیل عليه السلام دی په جلته سره به منډي وهي هغه طرف ته داعي طرف ته اسرافیل علیہ السلام بدا سے آواز کیا پدغ ورځ باندې ایتها العظام البالیه اے ورستا ډکو والجلود المتمزقه اے ټوټه ټوټه پوستکو واللحوم المتفرقه اے تقسیم شیو ټوټه ټوټه شیو غخو هلمو الى عرض الرحمن راشی پیشه د رحمان ذات دا آواز بکیا يومئذ پدغه ورځ باندې يتبعون تابعداري بکي دا خلقا الداعيه داعي لره आवाज د داعي لره چې اسرافیل عليه السلام دی په منډه سره به ورته دی طرف ترازي لا وجاجا کوګواله بنوي له دي داعي لره په خبره کې وخشات الاصوات ټیټ بوي عاجز وي په دغه ورځ باندې د قیامت پر ورځ الاصوات اوازون للرحمن رحمان ذات لرا فلا تسمعوا پستبناور الا مگر همسن تش کشاره سبم نور ناوره بس کشاره ابن عباس سے وی شوندی بخوزه بغیر د आवाज نه بغیر د نطق نه یومئذ پدغورز باندې لا تنفع نفبن رسی الشفاعت شفاعت لرا من احد الى احد یو کس نه بل کس ته کافر د پاره الا مگر من وسوک اذن چې اجازه وکړو دلرا الرحمن رحمان ذات ورضي راضي شوی بری تعالی له دنا قولا قولنا چې ابن عباس سے لا اله الا الله باندې به د پر شفاعت شتا يعلم الى علم لري ما پغس بين ايديهم چې په مخ د ملائکو کې دي چې اخرت ته وما خلفهم چې رست د دین چې امر د دنیا ده ولا يحيطون حتى شي کوله ملائک ټول مخلوقات بری تعالی باندې به پهلا باندې علما د جهت د علمنا وعنت منا خضعت عاجز بوي وعنت الوجوه منا خضعت عاجز بوي الوجوه مخونه په دغورز باندې الحي د پاد غزات چې حي دی ژوند دی القيوم چې قائم دی مدبر دی علی امور العباد په کارونو بندگانو باندې تدبیر د کارونو کیا رب کریم فرمای وقت پتحقیق سره خاب من خسر تاوانی شو نامراد شو من هغه سوک حمله چې بار کړ د ظلم لره یعنی شرک لره یعنی من اشرک بالله سوک چې شرک په الله باندې وکي والظلم الشرك ظلم نه مراد دلته شرک ته ومن هغه سوک یعمل چې عمل وکي من الصالحات بشارت ته د نیک عملونه او هو د مؤمن فلا يخاف بس نه بیریږي د ظلم د ظلم نه د زیاتې نه بنه یریږي ولا هضم من نقصان من حسناته چې د نیکونو به نقصانو کینا نقصان به وشي پدې کې دینه بنه یریږي د دې په نیکیو کې به نقصان نه کیږي رب کریم فرمای وکذالک کما بینا لك في هذه السوره لك څنګه چې مون بیان ک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې صورت کې وکذالک هم دغرنګ انزلناه نازل کړه مونږه قران کریم لرم قرانا معنا بالکون د قران کریم کې چې قران لستل شوی عربيا په زبان عربی باندې وصرفنا بار بیان کړي مونږه مکرر بیان کړي مونږه فيه په قران کریم کې من الوعید من التخويف د يرولنا د يري آیاتونه مونږ بار بیان کړي دي لعلهم خيجد يتقون چې ځانو ساتي د شرک نه د کفر نه او يحدثوا یا پیدا کی دي دا وعیدات دا يري آیاتونه او يحدث یا پیدا کی دی لرا دا د یری آیاتونه د قران لهم دی لرا ذکرن منا موعظه سنصيحت کی دیشی پن واخلی فتعال الله پس اوچت ذات دی الله الملك چې بادشاہ دی الحق چې حق دی ثابت دی الوهیت ده ولا تعجل تلوار مکوا جلتی مکوا بالقران په قرات د قران کی
کله به چې جبريل عليه السلام لوستنو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به جلتی کوله چې مانه سحیر نشي نو آیت نازل شو ولا تعجل جلتی مکوا تلوار مکوا بالقران په قرات د قران کې من قبل وړاندې د دینه یقضا چې پوره کړي شي چې تمام ولې شي الیک تعالی وحیه وحی داغه وقل دعا کی وایا فی الدعاء په دعا کی ربي رب زما زدنی زیاد کی مال را علم د جهت د علم نه فهم علم زیاد کی داسې دعا کوا یعنی علما بالقران ومعانيه مفسرین وي په قران او معنا غانو د دې باندې دا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې دعا کوا بعض مفسرین وي ما امر الله رسوله بطلب الزياده في شيء بل تلا امر نه کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لره په طلب د زیادت باندې په هیڅ شی باندې الا فی العلم مگر په علم کې چې داسې دعا کوا وقل یا رب زما زدنی زیاد کی ملا علما منا د جهت د علمنا